بسم اللہ الرحمن الرحیم. زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق. دا میاں بیوی حقوق دي لیکن موږ مخکې د شوهر خاون حقوق ذکر کړل. اوس دویمه حصه د سوال زوجینو کې بیوی حقوق دي. ښځې له اسلام حق ورکړی دی او دا د اسلام خصوصیت دی. د جاهلیت په زمانه کې د اسلام نه مخکې ښځې ته به جاهلانو هغه خلکو ډېر په بد نظر کتل، بلکې د انسانیت نه ویستې وه چې ښځه انسان نه دی. او چې کله اسلام راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کو دنیا ته راغی، نو انسان ته انسانیت خو ښځه ډېر عزت ولا ورکو. دی خو یې مور کړه، دی خو یې خور کړه، دی خو یې ښځه کړه، دی خو یې لور کړه. نو هر یو ته حق ورکړی دی. که مور شي نو حق شته، که لور شي نو حق شته، که خور شي نو حق شته، او که ښځه شي بیوي شي نو حقوق شته دی. دا زمونږ اسلام ښکلی مذهب دی، ښکلی دین دی، دی له حق ورکړی دی. نو د خاوند په ذمه دا حقوق لګولی دي چې سړی به د خپلې ښځې سره اچھا سلوک کوي، اچھا برتاو به ورسره کوي. ښځې ته به په بد نظر نه ګوري، د هغې تحقیر او بېعزتي به نه کوي چې دا زما ښځه ده او دا زما غلامه ده او دا زما په نکاح کې ده. بلکې اسلام دا نکاح یو ښکلی او د عزت یو شیز ګرځولی چې دې کې عزت دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه د خپل کور والا دپاره بهتري، یعنې خپلو ښځو سره خپلو کور والا سره ښه سلوک کوي. قرآن کې الله یعاشروهن بالمعروف، د ښځو سره تاسو په ښه طریقې زندګي تېروئ. یعنې ښځه داسې ده چې ناقص العقل ورته اسلام ویلی، عقل یې کمزوری دی. خو قرآن وایي فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیر که تاسو د ښځو نه بعضې خبرې کارونه بد ګڼئ، نو نور خیر به تاسو ته دې نه خدای پاک درکړي. تاسو په دې صبر کوئ او د دې په هغې بد کارونو باندې برداشت کوئ، نصیحت ورته کوئ. نو دا د ښځې حق دا دی چې خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي، بد سلوکي به ورسره نه کوي، هر وخت جنګ جګړې وهل ټکول به نه کوي. دویم حق اسلام چې ورکړی دی هغه نان و نفقه ده. نان روټۍ ته وایي او نفقه خرچې ته وایي. اسلام د اوسېدو ځای، د کور خرچه، کپړې، جامې دا د خاوند په ذمه لګولي دي چې دا به ښځې له خاوند ورکوي. وانک لا تظمأ فیها ولا تدها، قرآن کې الله د آدم علیه السلام په واقع کې ذکر کړي دي. او د هغې نه دا خبره علماو وروستې ده چې خاوند به ښځې له خوراک او څښاک او د اوسېدو کور دا د خاوند په ذمه دي. د دې وجه نه علماو لیکلي هم دي چې ښځه په اوسېدو کې د خاوند تابع ده، یعنې خاوند به د ښځې تابع نه. خاوند چې کوم ځای اوسېدل غواړي، ښځې دپاره به کور جوړوي، هلته به د اوسېږي ورسره. خو ښځه هم د خاوند حیثیت ته ګوري. قرآن کې الله فرمایلی دي وعلى المقتر قدره وعلى الموسع قدره وعلى الموسع قدره. مالدار د خپل مالدارۍ مطابق د خرچه کوي، خوراک څښاک ته ورکوي. ښځه د زیاتې نه کوي چې خاوند غریبي او قیمتي جامې ته غواړي او ښه خوراکونه ته غواړي، د هغه د وسه نه کېږي، ادیاړي کوي، دا تنخیه کموي او دا ته نه ډېرې لویې مطالبې کوي. داسې به ښځه هم نه کوي. وعلى المقتر قدره، په غریب باندې د هغه د مناسب او په موسع باندې، په مالدار باندې د هغه د طاقت مناسب اسلام ذمهواري ګرځولې ده چې نان او نفقه به د ښځې دا خاوند ادا کوي، دا به له ورکوي. دریم چې کوم دی حق اسلام ورکړی دی ښځې له، نو دا حق مهر دی. یو سړی چې واده کوي، نکاح کوي، دی به مهر پیدا کوي. بغیر د مهر نکاح نه کېږي. د مهر دپاره، د نکاح دپاره مهر شرط دی. که چا نه قرض رالی او شرعي مهر دغه 4-5 روپۍ دې وخت کې جوړېږي چې دا دغه دی، دا به سړی ښځې له په مهر کې ورکوي. ذاتي شیزونه چې چا وس کېږي، کور شو، کالی شو، سره زر شو، سپین زر شو، دا ورکوي په مهر کې، دا بېله خبره ده. خو کم از کم شرعي مهر چې څونه جوړېږي 5-6 هزار روپۍ دې وخت کې، نو دا به ورکوي. نو دا اسلام ښځې له
د مہر حق عمر کړی دی چې دا به خاوند به د ښځې له مہر ورکوي او د هغه د حیثیت مطابق پې ورکوي. څلورم دا که یو سړی داسې وي چې یو ښځه خو ټیک ته هغې حق به ادا کوي، د هغې چې څه حقوق دي به ټول ادا کوي، خو که د یوې نه زیاتې کړي د ضرورت مطابق دوه درې ښځې وي اسلام کې څلور جایز دي حلالې ګرځولي دي، نو بیا دا سړی به د ښځو په مابین کې مساوات کوي. داسې به نه کوي چې یو ته ښه ګوري او بل ته به خراب ګوري، یو له چې کم دی ښه خوراکونه بل له خراب خوراکونه، د یو خیال ساتي نه، دې ته تقسیم وایي، د ښځو په مابین کې به تقسیم کوي. او پیغمبر علیه السلام باندې واجب نو خو بیا هم کړی دی، فرمایي وایي اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. یا الله دا خو زما تقسیم دي چې زه کوم، یو شان به بیانو باندې به ګرځېده، یو شان وخت پې تېرو او واجب پې نو، په موږ امت باندې دا واجب دی چې د ښځو په مابین کې به تقسیم کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې چا دوه درې ښځې او دې پکې انصاف نه کوي، تقسیم یو شان نه کوي، د قیامت پر ورځ به نیم بدن سخی په محشر میدان کې. دا برده نه ښیي چې د ښځو په مابین کې د چې کوم دی تقسیم نه دی کړی، مساوات یې نه دی کړی. د دې وجې نه اسلام ښځې له دا حق هم ورکړی دی چې یو وي خو ټیک ته، که دوه درې وي نو بیا دا نه چې دوه درې دي نو بس هر یو له به خپل حق ورکوي. پنځم حق دا د قرآن ذکر کړی دی چې ظلم و زیارتي سے فریض، په ښځه به ظلم او زیاتې نه کوي، یعنې داسې کارونه داسې د ظلم چې هغه بالکل یو غلامه او داسې یو خپله دغه ګڼي نه، دا منکوحه ده، اسلام تعالی په نکاح باندې درکړې ده، نو ته به دې سره ظلم او زیاتې نه کوې، یعنې هر وخت وخل او ټکول او دا جنګ جګړې دا به نه کوې. یعنې اکثر جاهلان داسې وي چې وادو کې په ښځو باندې ظلمونه کوي او وخي ټکوي، هسې په معمولي خبره، دلته کې مالګه زیاته او دلته مساله زیاته ده، دلته دا چل دی، دا وړه داسې دي او دا روټۍ داسې ده، او په هغې باندې جګړې جوړې کړي، نه ګزاره پکار ده. نو ظلم او زیاتې به نه کوي، دا به نه وي چې زما نه څوک تپوس نه کوي. قرآن کې الله فرمایي که ان الله کان علیا کبیرا، الله وایي که ته په دې ښځه باندې پورته یې نو ګوره زه په تا پورته یم، زه تا ته اوچت یم، زه به تا راونیسم، تا له به سزا درکړم. نو دا حق یې وله ورکړی دی. او شپږم حق دا حق وراثت دی چې سړی مړ شي نو د خاوند په مال کې چې دا کم میت مړ شو د خاوند دی نو د دې ښځې پکې مستقله حصه ده. نو ګوره اسلام ښځې له دوه حقوق ورکړي دي، یو وله مهر ورکړی دی او بل وله میراث هم ورکړی دی. اوس قرآن کې ذکر شوي دي که دا سړی مړ شو بچی وو نو د ښځې اتم حصه ده 1/8، او که نه بچی نو د دې سړي او دا مړ شو نو بیا د ښځې څلورم حصه ده، ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، بیا د ښځې څلورم حصه ده، او که بچی وو بیا اتم حصه ده. نو حق خلک وایي موږ حقوق ورکول، اسلام ښځې له حق ورکړی دی. هلته کې ګوره سړی چې نکاح کوي نو به ښځې له مهر ورکوي، د ښځې نه سالي نه، خو که سړی مړ شي نو مال یې ښځې ته پاتې کېږي او بچو ته پاتې کېږي. نو دې ته وایي حقوق، او اسلام دا حقوق چې کوم دی ښځې له ورکړي دي. نو قرآن او حدیث کې دا یو لویه موضوع ده، اهم موضوع ده، موږ له پکار چې دا زده کوو، ځکه چې هر چا دې ته ضرورت پیښیږي، کورنۍ زندګي اکثر جګړې په دې جوړېږي چې د یو بل حقوق نه ادا کېږي. نو که داسې موږ د اهم خبرې زده کړو او دا د ښځې حقوق یا د خاوند حقوق موږ په دې عمل وکړو، دا د قرآن او د حدیث مطابق دي، ډېره ښه خبره ده. الله دې موږ په دې د عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.